الله پاک د انسان دو قسم زړونه پیدا کړي. دنیاو د خود دو قسم دي. یو هغه زړه دی چې هغه د خدای نه لري وي، هغه ته صخره وای، قلب قاسي ورته وای. او یو هغه زړه دی چې هغه خدای ته نږدې وي، د الله نه لري نه، هغه ته قلب منیب وای. قلب قاسي پښتو کې ورته مونږ وایو صخره، او قلب منیب هغه زړه چې خدای ته راجي وي، مونږ پښتانه ورته نرم وایو. نو خدای دې مونږ د صخره نه وساتي، الله یې زمونږ په زړه کې نرمي پیدا کړي. ولې لکه قرآن شریف کې الله تعالی اعلان کوي فویل للذین ویل په جهنم کې یو کنده ده. او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دومره سخته کنده ده او دومره سخت عذاب دی پکې او دومره سخت پکې تو دی چې په دغه کندې نه خود دوزخ دروازې او یا زره کرته امان غواړي. دومره سخته کنده ده، دومره تو دی، دوزخ ته تنگ دی. دوزخ د الله نه امان غواړي چې خدایا په دې ویل د دې تو نه خدای مو ساتي. ګوره خپل دوزخ څونه ګرم دی. او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، چې دا چا زړه سخت یو خدای ته مایل ني. لې سخت دی، جلا ولا نه ور دی، زړه خدای ته مایل نه دی. دا خلق به اقا کنده کې پراته. ولی الله په خپل قرآن شریف کې فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا په گمراهۍ کې پراته دي. او ښکاره خبره ده، څه پټه خبره نه ده، صفا او ښکاره خبره ده، او په واضحه گمراهۍ کې دا پراته دي دا خلک. نو سخت زړه دا د خدای نه لري وي. القاسیة قلوبهم عن ذکر الله، د خدای نه لري شو، د خدای ذکر پکې نه راځي. او چې کم نرم زړه دی نو د هغې متعلق قلب منیب، هغه زړه چې هغه خدای ته راجع دی او هر وخت پکې د خدای یاد پروت دی. حدیث پاک کې د دې څه مناسب غوندې تشریح راځي. په ترمذی شریف کې روایت دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زویری او حضور پاک ورته دعا کړې ده. یو ځل نبی علیہ السلام د شپې پاسې نو د اوبو لوټه ورته ډکه پرته وه. استنجا خانې نه راووت، وی د اوبه ماته چې ښودې دي، وی دا راته ابن عباس ایښي دي، میمونې ترور و د مور خورې و هغې ورته وی ام المؤمنین. نو نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره په نیمه شپه کې دا راکوټی لږ، حالانکې ډېر د کم عمر د هجرت نه 3 کاله مخکې دی پیدا شوی دی. نو حضور پاک کې څوک د چا خدمت کوي دړنه یې ورته دوا خېږي، وی اللهم علمه کتاب والحکمه، خدای دې ته کتاب او حکمت وښیه. دا دعا یې ورته کړې. نو دا ابن عباس وایي چې ما د حضور پاک نه واورېدل چې 2 سترګې دي د دوزخ اور به ټچ هم نه کي، لا تمسهم النار، اور به مس نه کی، مس دا ګوتې چې شي له یو سي دې ته مس وایي، اور به ورته اړو پوټۍ مو نه رسېږي دې 2 سترګو ته. یو کومه سترګه ده عینون بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یاري نه اجاړي. کومه سترګه چې د خدای د یاري نه اجاړي دوزخ به ورته پوټۍ نږدې نشي. او بل عینون باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې د خدای په لار کې شپرونه کی او څوکۍ کی. کومه سترګه چې د خدای لار کې رونه شي او څوکۍ کی، او کومه سترګه چې د خدای د یاري نه جاړي، دې 2 سترګو باندې د دوزخ اور حرام. نو علما لیکي چې ظاهر کې خود سترګې خبره نه، خود سترګې نه مراد د ذات او انسان مراد دی. دا نه چې ډېرې دوزخ کې پروت دی او صرف سترګه د عذاب نه بچي، نه د انسان ته مراد شو. نو د دغه سترګې خاوند د دوزخ اور نه محفوظ او بچ دی چې کومه سترګه خدای ته جاړي او کومه سترګه د خدای په لار کې څوکۍ کوي. جړه باندې خدای ډېر خوشحالېږي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په صلیبي جنگ کې د انګریز خلاف ولاړ. د انګریزان چې کله د مسلمان خلاف مضبوط سازش شروع کی دی ورته صلیبي جنگ وایي.
نکوسم دې مخکې د امریکې بادشاه اعلان کړی وی دا صلیبي جنگ دی، خو زموږ مسلمان خو پې نه پوهېږي. صلیب د هغوی عبادت معبود دی، صلیب ته هغوی سجدې لګئ. صلیب داسې یو اوږد لرګی داسې وي او په سر د پاسه یو رکوټې لرګي وي. وی په دې مونږ عیسی علیه السلام په سولی کړی دی. عیسی علیه السلام مونږ په دې اوچت تړلی او بیا م وجلی دی. او چې کله عیسی علیه السلام مړ شو نو بیا خدای پاک واپس جمدې که او دا د خدای زوی دی وی. او اوس وی خدای پاک سره دا خپل بچی عیسی علیه السلام په عرش باندې ناست دی، هغې دا وی. او زمون قرآن اعلان کوي چې دا ټول دروغ وی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دوی وجلی نه دی او نه په سولی کړی دی، دا خپله په شک او شبهه کې پراته دی، نه دی وجلی. هغې وی نه، عیسی علیه السلام ځان قرباني که د ټول امت دپاره، بس ټول امت چې هر څومره ګناه کوي خدای به دې تپوس نه کوي. وی بس تاسو په دې عیسی علیه السلام ځان قرباني کړی دی. عجیبه دا ده چې ګناه یو کوي او قرباني بل ورکوي، دا چېرته کیدی شي؟ بدعقل خلق. نو حضرت عیسی علیه السلام په دغه صلیب، نو دوی د هغه صلیب عبادت کوي، هغې ته سجدې لګئ او په غاړو کې دلته صلیب اویزان کړي. او دا ټی چې دا زمونږ خلک اچوي، د دې ټی بنیاد هم ګورې صلیب دی. د دې ټی په دې سر کې داسې طریقې سره غوټه ورکړي او لاندې اویزان دی چې صلیب ته جوړېږي. خو زمونږ خلک قمقل دی، د خپل پیغمبر تهذیب ته نظر نه کوي، هغې له مینه نه ورکوي. او د انګریز تهذیب زمونږ د دې خلکو خوښ دی. نو صلیبي جنګو او مقابله کې ورته سلطان صلاح الدین ایوبي ولاړو او ارزه به سلطان صلاح الدین ایوبي ګټه. یو ځل جنګو نو دته چا اطلاع ورکړه په جنګ کې دا جاسوس ډېر لوی کار ورکوي. د مسلمان دپاره هم جاسوس ضروري وي، دا ډېر ضروري شی دی جاسوس، چې دې د کافر اطلاع راوړي او د کافر د طاقت نه ځان خبرئ او د هغې د نقل و حرکت نه ځان خبرئ او مسلمان فوجي مشر ته وایي چې دا چل کېږي. دا ډېر مضبوط شی دی. دارنګې د مسلمان ملک دپاره هم جاسوس دا ډېر بهتر شی دی، خو چې جاسوس صحیح خبر وړي ګورې خراب نه. که خراب خبر وړي او چا سره روانه ده او دی غلط شی پیش کوي نو د قیامت پر ورځ به د سټ ناویزان دی. بیا صحیح جاسوسي کول دې سره د ملک حفاظت کېږي چې د ملک خلاف څوک بغاوت ونه کړي او د ملک خلاف څوک قرباني ونه کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي ته جاسوس اطلاع ورکړه. انګریز هم ډېر زیات په زور و شور کې په مقابله کې او ورته یې وایي چې انګریز د کومک را روان دی او لوی بحري بیړه والا را روانه ده او بحري بیړه کې ډېر لوی فوج او جنګي سازو سامان انګریز ته را روان دی. سلطان صلاح الدین ایوبي خدایا زما فوج خو هسې هم کم دی او د انګریز ډېر دی او که دا بحري بیړه ولا راورسېده نو دې سره به څه کومه؟ هغې سره خو به ډېر لوی سازو سامانې او آلات او جنگ د حرب سامان به یې ورسره. خدای دا به څه کېږي؟ نو دا ډېر نیک بادشاه، ډېر نیک بادشاه. اوس هم ورته خلک دعاګانې کوي او اوس هم چې څوک د انګریز مقابله کې کلک یو بادشاه ولاړي نو خلک وي دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی. نو دې ټوله شپه خدای ته په ژړا شو. ګوره چې د ناپوره شي نو خدای ته به ژاړې، خدای ته یې ژړل یا خدایه زما دا لښکر خو صرف ستا د رضا دپاره جنګېږي. الله زما لښکر مسلمان دی مقابل کې کافر دی او زما به د لښکر مقصد څه دی چې بیت المقدس ته د کافرو نه آزاد شي. بیت المقدس د کافرانو نیولی دی. نو خدای زما خدا مقصد دی او دا خو خدای زما فوج کم دی او د دشمن فوج زیات دی او خدای نور کومک بیړه والا را روانه ده مضبوطه. یا خدای دا به څه کېږي؟ ټوله شپه خدای ته وژړل. سر خلق روتل دی د جومات نه روت چې د جومات نه روته په یو سړي نظر ولګېد د جومات مخې ته او خلکو هغه سړي ته ډېر اټ بیټ کول او ډېر ښکته پورته او خلکو یې ډېر قدر کو. یو ډېر نیک او بزرګ عالم و. د تپوس وکړه دا څوک دی؟ وی صاحب د هغه پلانکي بزرګ دی، نیک سړی دی، ده نه خو خلک دعاګانې غواړي. دې نیکانو پسې خلک دي چې مونږ ته دعا وکړه. ده نه خلک دعاګانې غواړي او د سره خلک غاړې ملاوي او خلک یې قدر کوي. صاحب که تم دوا غواړي د ده نه وغواړه. سلطان صلاح الدین ایوبي خو نیک سړی، تکړه بادشاه او دینی اسلامي مزاج بادشاه او بیت المقدس ازادی. نو هغه یو دوه قدم ورمخکې شو او دغې بزرګ مولانا صاحب ته لاسونه په لاسو کې کېښودل. وی حضرت ما ته هم دوا وکړه.
ولی ځکه زما لښکر د مسلمان لښکر دی او زما لښکر د بیت المقدس د ازادۍ دپاره جنګیږي او مقابله کې دشمن عیسایان صلیبیان دي او دا مې اورېدلي دي چې زما لښکر اسم کمزورې د لښکر د دشمن مضبوط دی، خو دا مې اورېدلي دي جاسوس اطلاع را کړې ده چې د دشمن لښکر لا یو مضبوطه بیړه د عیسایانو رانوانه ده. د دې طاقت خو زه نشم لرلی. دوا وکړه ابو ذر ورته چې لاس میلاو کړ، وی ایوبي مه جاړه، وی بېګا ستا اوښکو هغه بیړه غرقه کړې ده، بېګا ستا اوښکو بیړه غرقه کړې ده، بیړې نه مه یارېږه. دقسې خدای ته جاړه لغوندې، یوازې په لښکر اعتماد مه کوه، خدای ته جاړه، د دشمن دا نوره بیړه به م خدای غرقه کړي. واقع ایوبي صاحب ته اطلاع فوراً ده ورسېدله. لکه دا خو واقعي ما ته خو دې بزرګ خبره وکړه چې دا رښتیا ده او که غلطه ده، نو اطلاع وله راغله چې بیړه د سمندر د راب په منځ کې بېګا د شپې غرقه شوې ده، پوره بیړه وړېدلې ده او دشمن او ساز سامان ختم. دا د شپې د جړا کمال. خدای ته وجاړه د شپې، الله پې ډېر زیات خوشحالېږي. قسم دې په جړا خدای خوشحالېږي. او کومه سترګه چې خدای ته وجاړي، نو پیغمبر مبارک وایي زه نه ویم، حضور پاک وی په دې سترګه د دوزخ اور حرام، دوزخ اور به نه ټچ کوي. او په دې سترګه خدای پاک ډېر زیات خوشحالېږي، په دې جړا خدای خوشحالېږي ډېر زیات. او چې بس بیا خو یقین پیدا شو، بس د شپې خدای ته جاړه او سار جهاد کوه او دشمن ډېر او دی کم. اخره پورې خبره دې ته ورسېده چې بیت المقدس یې فتح کړ، په بیت المقدس د پاسه د اسلام جنډه ولګوله. شپېته جربه کې دا جومات د بیت المقدس وی جومات د مکې مکرمې او د مدینې منورې د جومات نه پس په ټوله دنیا کې ورلډ کې د دې نه لوی جومات او ښایسته جومات بل نشته. او داسې ښایسته جومات چې کوم ټیلونه یې پکې لګولي دي، نو په هغې کې د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر هم ښکاري، خو په داسې طریقه مخ په مخ نه ښکاري چې لږ پترس ورته ګورې درته به ښکاري. او چې کوم منبر یې جوړ کړی محراب، دا چې خلک پکې منځ کوي، دا محراب د یوې تنې نه جوړ دی، د یو کجوري د تنې نه، او په دې تنه کې پیوند او ټانکه نشته. خدای خبر چې څنګه ونه یې وله را پیدا کړی. لیکن اوس بیا هغه جومات د مسلمان د لاس نه وتی دی او د اسرائیل او د یهودیانو په قبضه کې دی، او په دا منځ کې ورته دیوال والی دی. نیمه د یهودیانو عبادت خانه ده او نیمې مسلمان ته پرېښې دی، او په دروازه د جومات یهودیان ولاړي. که د هغوی کوم سړی خوښ نو جومات ته یې پرېږدي، او چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي. د جومات څوکیدار یهودي دی، هم نیم جومات نیمې په خپله قبضه کې اخیستی دی. دا ولې دا ایوبي جړلي نو خدای والا بیت المقدس ورکړ. او لاړ ولې؟ ځکه زمونږ خلک کې جړا نشته، زمونږ خلکو کې خندا ده او ډول او ناچ او سرود دی پکې، او ګډاد او ډمتوب دی پکې. ګډا او ډمتوب چې راغی او خوشحالي راله، بس د خدای مدد پورته شو، د خدای کرم پورته شو. او چې جړا راله نو د خدای مدد به راځي. ډول سرتوب سره خندا ده او د خدای یارې سره جړا ده، نو چې جړا راځي خدای خوشحالېږي. او چې ډول سردی دا سخت لواله دی، دی د خدای نه نه یارېږي. د دله کې سختي پرته ده، دی دا سوچ نه کوي چې په دې ډول سرنا او په دې ګڼا او دا چې زه ګډېږم او دا ناچ کوم او دا سرود کوم او دا خوشحالي کوم، په دې زما رب خفه کېږي. وی رب دې خفه شي خو چې زه خوشحاله شم، رب دې خفه شي خو چې زما ښځه خوشحاله شي، رب دې خفه شي خو چې زما بچي خوشحاله شي، رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ډول شي، رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ټنګ او په ټکورو شي. نو خدای خو څوک د مټه نه نیسي. ټیک شوه په ټنګ ټکورې وکړه، په ګډۍ وکړه، په خوشحالۍ وکړه، لیکن وروسته ورځې د خدای په لاس کې دي. داسې غمونه پرې راولي چې بیا وله چل نه ورځي. نو سترګې خدای ته وجاړه، لکه سختی مه پیدا کوه، لکه ذکر وکړه، الله یاد کا، لا اله الا الله وایا، درود شریف وایا، لکه خدای ته وجاړه. چې خدای ته دې وجاړل ته ګوره مسله حل کېږي که نه حل کېږي. جړا کې څه چلي؟ هلکه چې څوک ماشوم پلار ته جاړي، نو دا ماشوم د پلار نه یریږي ځکه جاړي. دا ماشوم ځان کمزوري ګڼي چې دا پلار مې وي ځان ته نشم خلاصولی، او دا پلار طاقتمن ګڼي. او چې څوک چاته نه چې څوک د چا ځان برابر ګڼي او ته جاړي نه. یو بدماش چاته بل بدماش ته جړا نه ده کړې. چې څوک جاړي مړه وي دا څه ټیزن دی، دا څه کمزوری دی. نو چې ته خدای ته جاړي نو ته وایې زه خدای کمزور یم ځکه درته جاړم.
او خدای دې طاقتمن وګڼه چې خدای ته د ډېر لوی طاقت خاوند دی د نه یریږم کنه خدای زما ذات زما سټوکې دقه دې کېنه ټولو خلکو له تکلیف ملاویږي دقه دې کېنه د اوږو باندې وړېدل ګناه دقه دې کېنه حاصل ما ته متوجه شي نو حاصل د مسئلې څه شو چې کوم وخت کې تا خدای ته وجړل ځان دې کمزوري وګڼه او خدای دې لوی وګڼه او پله کې د خدای یاره راوسته چې خدای د ډېر لوی طاقت خاوند دی او دا دې ومنله چې هر وخت ما الله رانیسي رانیوي مې شي ځکه خو ورته جاړې نو څومره لوی عبادت شو ځان عاجزه ګڼل یو عبادت الله لوی ګڼل بل عبادت الله د لوی طاقت خاوند ګڼل بل عبادت او دا عقیده چې خدای مې هر وخت رانیوي شي دا بل عبادت او ځان د خدای محتاجه ګڼل دا بل عبادت په دې خدای ډېر زیات خوشاله وي پلار چې د دوی نه خپئ او دوی ولا جرګي لیږي نو پلار نه رضا کېږي ما نه بعضې وخت خلک تپوس کوي هلکه ګورې د پلار مور خیال ساتئ ښه مور مه خفه کوئ او پلار مه خفه کوئ په دې خدای خفه کېږي مور او پلار خوشحاله ساتئ نو بعضې وخت مونږ له خلک راشي پلار رانه خفه دی مور خفه ده مونږ سره په جرګه لاړ شه نو زه ورته یم نه په مور پلار به جرګه نه کوي که په جرګه پې کې نو خفه کېږي نور ډېر نور هم سختېږي ها نو څه چل وکړم ویم دا خو د دې 2 منټه پوټېنې علاج دی لاړ شه او دې پلار ته په دې غېږه کې سر کېږده او وجاړه او دې مور ته ورشه او ورته غاړه وځه او لږ ورته وجاړه ته ګوره چې زړه یې موم کېږي او که نه موم کېږي هر څه ختم دې مخکې ورځو کې مې یو ملګری راغلی وي پلار رانه خفه دی ته را سره په جرګه لاړ شه ما ورته وې نه جرګې به په پلار نه کوې نو یا خو خفه دی که نه چې څوک ورځي وي نه یې بخم چې څوک ورځي نه یې بخم نو ته راته چا خولې ستا خبره مني ما وې زه راته چل خیم که نه ته ورشه پلار ده او ورته لږ غوندې ورته غاړه وځه او ورته وچاړه مسله سمېږي که نه مسمېږي چې څنګه ورغې او پلار ته ورنږدې شو هغه پلار چې وي جرګه نه منم هغه پلار چې نه ماف کوم هغه پلار چې مې نه دی بخلی هغه پلار چې خدای ته به یې راکاږم قیامت پرل دومره سخت زړه والا پلار خو چې دې څنګه ورغې او په اوږه مې ورته سر کېښود او مې جړل وې ځان ته یې رانږدې کړم او ما ته یې مو جړل چې بچې څنګه یې زویه ښې رضا شو نو په جړه پلار خوشحالېږي خدای به نه خوشحالېږي په جړه مور راضي کېږي خدای به نه خوشحالېږي دشمن دې ستا ټوپک در پسې ګرځئ او چې ته ورشې کور ته ودرې وجړل چې ما معاف کا هغه ظالم دشمن دې معاف کوي او چې خدای وړه د کاڼي په شانتي هغه نه نرمېږي بیا او د کاڼي دننه دې خدای پاک ساتي نو په جړه خدای ډېر خوشحالېږي مونږ به څه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی ټوله شپه به خدای ته جړل او بدرې جړل او دومره اوږد مونځ به یې کو اوږد قیام ولجوفه عزیز کعزیز المرجل دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي داسې به خدای ته جړل نو حضور پاک جاړي حضرت ابوبکر جاړي حضرت عمر جاړي حضرت عثمان جاړي عثمان سے بدومره جړل بالخصوص د قبر خوا کې چې به کېناست چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شوه پیغمبران جاړي حضرت شعیب علیه السلام خدای ته جړل الله ورته وایي شعیب لم تبکي ولې جاړې ما ته چې دا ټوله شپه جاړې دا ولې جاړې دا جړا یې د څه د وجې نه اشوقا الی لقای اشوقا الی الجنة جنت ته دې شوق د جاړې ورپسې خلک چې کوم شي خوښ هغې پسې جاړي ام هربا من النار او که اور نه تختې هغې نه تنګې اور نه تنګې جاړې دوزخ نه او که جنت ته خوښ د هغې پسې جاړې یوتي لا الله کل ذلک دا دواړه نه دي نه د جنت نه په یره د جنت په شوق کې جاړم نه د دوزخ په تیښته جاړم الله پاک څه خبر دی خدا بعضې خبرې ښکاره کوي نو بیا ولې جاړې الله اکبر وی ابکی یا رب شوقا الی لقائک خدای ستا ملاقات پسې جاړم ستا ملاقات ته شوق کې ما شق ما په دې جاړم ستا ملاقات ته په شوق کې چې دی ورته وی الله ورته څه وایي هنیئا لک یا شعیب لقائي شعیبه زما ملاقات ته مبارک شه زما ملاقات پسې چې جاړې زما ملاقات ته مبارک شه
دومره خدای په جړا خوشحالي. نو پیغمبران جاړي، حضور پاک مبارک جاړي، صحابه جاړي، امون نه جاړو. مونږ جړا نشته، زموږ زړه سخت دی، سخت زړه د خدای نه خوښ. نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خدای نه لري زړه کم یو دی، القلب القاسی، هغه زړه چې سخت دی، جړا پکې نه، دا د خدای نه ډیر زیات لري دی. او خدای ته نږدې کم نه دی هغه زړه چې دی د مومو په شان نرمي او په لږه خبره جړا ولول. مانه مخکې ورځ کې یو ملګری راغی، نو ما ته ویل چې دوا راته وکړه، وی ډېره زیاته جړا راځي، هر وخت بس جاړه په لږه پټې راته وي، ریا نه کوله، ډېر ښه سړی، هر وخت راله جړا راځي، هر وخت راله جړا راځي. نو ما ته داسې دوا وکړه چې دا جړا مې بنده شي. الله اکبر، مې خدای د باندې احسان کړی دی، هغه واپس کې شکر نو باسي. وی بچی وی چې سترګې به دې ړندې شي، الله ړندې دي شي. دنیا پسې جاړې نه چې دنیا پسې خو نه جاړم، بچو پسې جاړې نه، بچو پسې نه جاړم. خو چې اسې ستا تقریر اورم ځان ته مې لګوري، نو په جړا ورته ځان مړ کړم، وجاړم. ملا صاحب تقریر کوي، جړا راشي، جنازه کې شم جړا راځي. مې نیکبخته دې پسې خو موږ ړانده شو، دې پسې خو موږ ړانده شو، داسې جړا پسې شکر نو باسې، شکر وباسه. جړا قیمتي شی زمانو، په جړا خدای پاک خوشحالېږي، په جړا الله ملاویږي، په جړا د خدای ملاقات ملاویږي، په جړا د دوزخ نه لرې کېږي، په جړا جنت ملاویږي، په جړا د دنیا غم لرې کېږي، په جړا خدای خوشحاله شو، د دنیا سکون او اطمینان په جړا باندې ملاویږي. عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، دی په صحابو کې کشر صحابي دی، کشر عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنہ. دی وی سار به حضرت عمر فاروق په منځ کې تلاوت کو، عموماً به سورت یوسف وی په منځ کې، عموماً سورت یوسف په وی، او مونږ به زه خو راکوټ یم، نو وروستو صفونو کې به ولاړو. حضرت عمر صاحب زمانه کې به جومات ډک و د صحابانو، زه راکوټ یم، نو وروستو صف کې به ولاړو. وی زما قسم په خدای کې دا آیت په وی، انما اشکو بثی وحزنی الی الله. دا حضرت یوسف علیہ السلام پلار ویلی دی، بچے ته شو کېد کنه، خشته بچے په پیغمبرانو ډېر تکلیفونه راغلي، خشته بچے د زړه د مینې بچے